عمران خان الیمین ګنډاپور ته واضح پیغام جاری کړو چې تما سره ملاقات وکا تما سره په جیل کې ملاقات ولې نه کې ک شریعت ته د ملاقات اجازه نه ملاويږي نو ته سپریم کورټ ته ولې نه ځي نو د حواله سره عمران ریاض خان یو اهم صحافي چې کم دا وخت په لندن کې د کم تصویر چاله ډی تاسو لپاره دغه کې هم ښکاریو نو د عمران ریاض چې کم د ګنډاپور حواله سره یو ډیر اهم بیان جاری کړی دی د ګنډاپور ته ویل دي چې ته لاهور ته تللی شي د مرزا افریدي فارم هاوس ته تللی شي خو اډیاله جیل ته نه ځي وایي الیمین ګنډاپور چې وغواړي نو 24 غنټو کې عمران خان سره ملاقات کولی شي خو الیمین ګنډاپور په کس عمران خان سره ملاقات نه کوي اوس دا الزام دی یا حقیقت ته دا عمران ریاض خان چې کوم دی ګنډاپور حواله سره دا بیان جاری کړی دی په خپل افیشل ویلاګ کې داغه چې کوم ویلاګ راځي ډیټیل سره پیغه خبرې کړې دي خو ماته صرف د اهم نقطه راوچته کچ دی وای چې عمران خان سره الیمین ګنډاپور په کس ملاقات نه کوي کچري وای ګنډاپور وغواړي نو په 24 غنټو کې دننه عمران خان سره ملاقات کول شي جی ځکه عمران خان ریسنټلی چوز کوم د جیل نه پیغام راغله او بیا یو ډیر غټ ټویټ داغه د افیشل اکاونټس نه وشو ټویټر نه فیسبوک باندې نه نو هغه کې عمران خان مکمل ډیټیل لیکلو چې پاره کې په جنرال عاصم منیر باندې کم چې د پاکستان آرمی چیف ته داغه حواله سره هم یو ډیر اهم خبرې کړې وي چې پاره تنقیدونه کړي وو او بل په دغه پیغام کې په دغه ټویټ کې عمران خان د الیمین ګنډاپور حواله سره هم پیغام جاری کړی وو چې الیمین ګنډاپور ما سره ملاقات ولې نه کوي الیمین ګنډاپور ما ته جیل ته ولې ناراضي الیمین ګنډاپور ته وای پکار دی چې ردت ما سره د ملاقات اجازه نه ملاويږي نو ګنډاپور ته پکار دی چې های کورټ ته لاړ شي سپریم کورټ ته لاړ شي الته درخواست ورکي او راشي ما سره ملاقات وکي وای تاسو لا پی ټی آی چې کوم لیډرشپ ته دی ته مخکې هم ما ویلو چې کله تاسو د کې پی کې بجټ پاس کوي نو پاره کې به ما سره مشاورات کوي وای تاسو هغه کې ما سره مشوره او نه کو بجټ مو پاس کو اوس چې کم د کې پی کې حالت ته نه هم تاسو ما نه خبروي نو الیمین ګنډاپور لوي پکار دي چې راشي ما سره ملاقات وکي ما د صوبې د حالاتو نه خبر کی چې باجوړ کې کم اپریشن روان دي دا غي حواله سره وي ګنډاپور ته پکار دي چې هغه اپریشن او درول کې خپل اهم کردار ادا کی الته چې کم جرګه سیستم دی دغه مشرانو سره کینی او ایسه ټیم چې زمونږ حکومت نو دغه اپریشن هم نوي دغه علاقو کې مکمل امنو عمران خان دا پیغام جاری کړی دی د ګنډاپور سے حواله سره اوس الیمین ګنډاپور باندې دی پیغام نه پس په سوشل میډیا باندې تنقید هم ډیر زیات کیږي چې ګنډاپور ولې عمران خان سره ملاقات نه کوي آیا ګنډاپور د خبرې نه یریږي یا په سوجه باندې عمران خان سره ملاقات نه کوي نو د حواله سره کچري د الیمین ګنډاپور سره پیغام راغو سره میسج راغو سره ویډیو راغا نو ان شاء الله زبې د سره شریک کوم خو ټیم چې زدا ویډیو ریکارډ کوم نو دا وخت پورې د حواله سره د الیمین ګنډاپور د طرفه س بیان نه دی جاری شوی نو دا اهم اپډیټ سو عمران ریاض خان هم د الیمین ګنډاپور حواله سره دا پیغام جاری کړو چې کم در سره دی ویډیو کې شریک کو نو د حواله سره د تاسو سره د تاسو مخبل قیمتي رائے مونږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ د ویډیو کتلو ډیره زیاته مننه والسلام